أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. دا سورة نساء دا آيات نمبر 102. لن يستنكف هیڅ کله حیا او شرم نکوي المسيح مسيح عليه السلام ان يكون عبدا لله ان د دې څخه يكون چې وي دي عبدا بند لله الله تعالی لره ولا الملائكه المقربون او نه هغه ملائکه المقربون چې الله تعالی ته قریب ملائکه. ومن يستنكف عن عبادته ومن هغه څوک یستنکف شرم کوي عن عبادته د الله تعالی د عبادته ويستكبر او تکبر وکي فسيحشرهم جميعا جلدی چاوي برا جمع کړي الیه خپل ځان لره جميعا ټول. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط ښکارا دی. هغه دا چې په مخکې آیاتونو کې د عیسویانو د عقیدې رد وسو او عیسویانو د عیسی علی السلام په ارتباط د عقیده درلودل چې ګواکې دا به عیب وي چې عیسی علی السلام د الله تعالی بندي. نو الله تعالی په دې مبارکو آیاتونو کې د دې خبرې رد وکړي چې د الله تعالی بنده کېدل خو عظیم شرافت او افتخار دی. دا څنګه عیب کېدلی شي؟ نو عیسی علی السلام هیڅ کله په دې باندې شرمېږي نه، بلکې دا سعادت بولي چې څوک د الله تعالی بنده سي. اصل عیب خدا دی چې د بل چا بندگی اختیار سي. نو دې مبارک آیات کې الله تعالی دا فرمایي لا یستنکف المسيح ان يكون عبدا لله. هیڅ کله شرم نه کوي، حیا نه کوي المسيح مسیح علیه السلام ان يكون عبدا لله ان د دې څه يكون چې کیږي عبدا بنده لله الله تعالی لره. یعنی نصارا خامخه حضرت عیسی علیہ السلام د الله تعالی جز بولی. حال دا چې هغه په سکونت ارضی کې چې په مځکه کې اوسېدي او یا په سکونت سماوي کې چې په مسمانونو کې اوسېږي د الله تعالی بندگی د ځان د فار سعادت او افتخار بولی. ای یکون عبدا لله چې سیدی عبدا بنده لله الله عز وجل وللملائکه المقربون او نه ملائکه چې مقرب ملائکه دي نه هغه ملائکه استکناف یا شرم کوي هغه هم د ځان لپاره عیب نه ګڼي. ځکه دوی چې د بعضو کسانو عقیده یې دا و چې حضرت جبرائیل علیه السلام د الله تعالی جز ګڼي. نو دی آیات کې دا ثابت شو چې نه هغه د الله تعالی جز نه دی بلکې د الله تعالی یو بنده دی. ومن یستنکف عن عبادته یعنی څنګه به دغه عظیم انسانان د الله تعالی د عبادت څخه شرم او حیا وکړي. ولی چې څوک د الله تعالی د عبادت استنکاف کوي ومن یستنکف او څوک چې شرم وکړي عن عبادته د الله تعالی د عبادت څخه ويستكبر او تکبر وکي فسيحشرهم الیه جميعا جردی چراجم بکړي هغوی ټوله په ورځ د قیامت باندې الیه خپل ځان لره جميعا ټوله. نو بیا د الله تعالی د عبادت څخه شرم کول په کوم لحاظ باندې جائز دي چې بیا به ټوله بیرته الله تعالی راجم کوي. نو چې کله الله تعالی قادر ذات دی او په دوی باندې قدرت لري نو عبادت کولې سعادت دی، عیب نه دی. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. فاما الذين امنوا نو یقینا الذين كسان امنوا چاغوی ایمان راوړي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي ويوفيهم فرفر بورك اغوی لرا اجورهم داغوی مزدوری ويزيدهم من فضله او رزيات بکړي اغوی لرا من فضله دخل فضل څخه. واما الذين استنكفوا او هغه کسان استنكفوا چاغوی عار او شرم ګڼلی وی د الله تعالی عبادت واستكبروا او تکبر کړي وی فيعذبهم عذابا اليما
نو وربکی آغوی لرا عذابا علیما دردناک عذاب ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا ولا یجدون آغوی بفیدان کری لهم دخل زانو دفار من دون الله دا اللہ تعالی نما سوا ولیا کم کارساز ولا نصیرا او نکم مددگار فاما الذین آمنوا نو دی مبارکو آیاتون کی اللہ تعالی فرمائی چی اصل کی خو دا اللہ تعالی عبادت کول دا افتخار دی دا عزت کار دی او دا اللہ تعالی دا عبادت انکار کول دا پا اصل کی دا ذلت او دا بی عزتی کار دی نو چاچ دا اللہ تعالی دا عبادت عار نی کری شرمی نی کری اغویت اللہ تعالی دیر لی اجرو کی نو روانو آیاتو کی دا اغا کسانو چی استنکاب کی او اغا کسان چی اغوی ایمان لری داوی تر مابین د نتیجې په اعتبار فرق بیانې فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فاما الذين كسان امنوا چاوي ایمان راوړي په دنیا کې وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی وي یعنی د الله تعالی عبادت یې تسلیم کړی وي فيوفيهم فرفر باور کړی هغوی لره اجورهم د هغوی مزدوری ځکه چې ایمان او اعمال صالحه همدا د عبدیت معنا د بندگی معنا دا غد چې یو انسان ایمان لري او اعمال صالحه کوي دا د بندگی معنا ده او د بندگی حاصل دی ويزيدهم من فضله او ورزات بکیا غیلرا من فضله د خپل فضلنا یعنی یو دا چې هغه ثوابونه چې الله تعالی د دې د پاره په قران او حدیث کې بیان کړي چې هغه د ایمان او اعمال صالحه او پر بنیاد باندې ورکول کیږي دا خو به وي الله تعالی به در دې په خپل فضل کې هم زیادت او سره ورکي چې دا الله تعالی دیدار به وي او دا سينور انعامات واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما واما الذين هغه کسان استنكفوا چاوي شرم وکړي واستكبروا او غرور یې وکړي یعنی دا شرم هم د تکبر په خاطر باندې کوي چې دا د ځان لپاره عیب ګڼي واستكبروا او تکبر یې وکړي فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذاب ورکی هغوی لره عذابا الیما دردناک عذاب چې دا د استنکاف او د تکبر نتیجه ده ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون او پیدا بنک لهم دخل ځانو د فار من دون الله د الله تعالی نه ما سوا ولينکم دوست ولا نصيرا او نکم مددگار یعنی کوم خلق چې استنکاف وکي تکبر وکي نو دا خلق به هیڅ کله بیا د الله تعالی د عذاب سنجات پیدا نکي بلکې دوی چې د کوم چا د عظمت عقیده لري او د الله تعالی نه غیر نور معبودان بولي هغه به نه د دوی سره دوستی وکولای شي او نه به د دوی امداد او نصرت وکولای شي نو په دې باندې صریح رد وسو چې عیسی علیه السلام یا ملائکه چې مقرب ملائکه دي دا د الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی بندگان دي او د الله تعالی عبادت دا د عیب شي نه دی بلکې دا د عزت او سعادت شي یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبینا فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل یا ایها الناس ای خلق قد جاءكم یقینا تاسو تراغلی برهان کافی دلیل من ربکم استاسو دا رب دا طرف وانزلنا الیکم نورا مبینا او را نازل کړي دی تاسو لره نورا مبینا واضح نور فاما الذين نو کسان آمنوا بالله چې په الله تعالی ایمان راوړي واعتصموا به او د الله تعالی په کتاب لاسنیوي وکي وسيدخلهم في رحمة منه وفضل نو جر دی چې داخل بکی الله تعالی هغوی فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په خپل فضل کې ويهديهم او بشویا ویلرا الیه خپل طرف لرا صراطا مستقیما
برابر لار. یا ایها الناس قد جاءکم، د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط او مناسبت دادی چې دا د الله تعالی د عبدیت د فاره د واضح دلایل پر نازلولو سره موږ تاسو ته هغه ټولې لارې واضح کړي چې دا وجه د دې چې تاسو باید د الله تعالی عبادت وکړئ. عیسی علیه السلام باید د الله تعالی جز یا د الله تعالی زوی ونه ګڼئ، ځکه چې د دې د فاره موږ تاسو ته واضح دلایل راستولي، پیغمبر مو درته راستولی دي او کتاب مو درته را نازل کړي، او دا کتاب بالکل واضح کتاب دی، هیڅ خفا او شبهه پکې نشته. یا ایها الناس ای ټول خلق قد جاءکم، یقینا تاسو تراغلی برهان دلیل کافی دلیل چې مراد ورڅ پیغمبر علی السلام. ولی د پیغمبر علی السلام اخلاق، د پیغمبر علی السلام معجزات، د هغه کردار، د هغه ژوند، د خپل د هغه پر نبوت باندې یو واضح دلیل. قد جاءکم برهان من ربکم، استاسو د رب د طرف، وانزلنا الیکم نورا مبینا، وانزلنا مجرا نازل کړي دی الیکم تاسو لره نور، نور څخه مراد قران کریم دی، مبینا واضح ښکار نور دی. بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم په ذریعہ چې کوم څه تاسو ته ویل کیږي هغه ټول حق دی، چې د هغه د جملې څخه د غیر روان مباحث هم دي. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، فاما الذين نو هغه کسان امنو چاوي ایمان راوړي وي بالله فعلا عز وجل باندې، چې په دغه ایمان کې تنزیه او اعتقاد هم شامل دي، یعنی هم بدا عقیده لري چې الله تعالی د هر عیب پاک دی، او هم بدا عقیده لري چې الله تعالی واحد دی. واعتصموا به، او مضبوط ایونی وی لاس نیوی وکي به په هغه باندې، یعنی د الله تعالی په ذات باندې لاس نیوی وکي، مطلب دا چې د الله تعالی دین یې د نجات ذریعہ وبولل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، نو جردی چې داخل بکی دوی فی رحمت، فرحمت کی منه د خپل طرف، وفضل او په فضل کی الله عز وجل بډیر جر دوی دغه تصدیق او د ایمان په وجه چې دوی ایمان راوړی دي، الله تعالی به دوی په خپل رحمت کې داخل کی چې جنت دی، وفضل او دوی په خپل فضل کې داخل کی چې خپل دیدار دی. ويهديهم وبشوي عويل إليه خپل طرف ته صراط مستقيما برابر لار. الله تعالی به هغه خپل طرف ته فسیده لار باندې برابر کړي. مطلب دا دی چې په دنیا کې به دوی پر دې دین ثابت قدم ولري او د مرګ تر حالت پورې به ایمان وسره ملګری. ويهديهم او وبشوي دوی لار إليه خپل طرف ته درسېدو د پاره صراط مستقيما برابر لار. په دنیا کې به د خپل رضا پر لار باندې ثابت قدم ولري. چې کله دلته هغه کس چې هغه ایمان راوړي او اعتصام د الله تعالی په کتاب وکړي، نو هغه ته الله تعالی د درې انعام ورکړي. اول انعام دا دی چې الله تعالی به هغه کس په خپل رحمت کې داخل کی، جنت ته به داخل کی. دوم انعام دا دی چې الله تعالی به هغه خپل دیدار ورکړي. او ځینې علما به وایي چې د فضل څخه مراد پاک حلال رزق دی چې الله تعالی بدا ورکي. او دریم دا چې د مرګ تر ساعت به الله تعالی هغه پر ایمان باندې او پر اسلامی عقیده باندې سالم وساتي. د دې د لپاره دوه شی ضروری دي، یو دا چې د الله تعالی په ذات صحیح ایمان، او دوم د الله تعالی د کتاب سره تعلق، د خدای په کتاب باندې اعتصام کول، دا د دې فائدہ رسي. نو معلومه سواله چې کوم کسان ایمان نه لري او د الله تعالی په کتاب اعتصام نکي، او وی د دې دروس او شعان څخه محروم، نه به الله تعالی وی جنت ته داخلي، نه به وی خپل فضل ورکی، او نه به وی سیده لارې ته برابري. نو ښکارا خبره ده چې ډیر کسان د بی دینی او بی ایمانی په وجه باندې العیاذ بالله په اخر د عمر کې د ایمان خارج سي او کافرانو ګرځي. علماء په دې ارتباط لیکلي چې انسان باید همیشه د الله تعالی د کلام سره تعلق ولري. د الله تعالی د کلام دا برکت دی چې انسان په ایمان باندې مري. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. یستفتونک دوی ستاسو څخه فتوا غواړي. یستفتونک دوی ستاسو څخه فتوا غواړي.
قل ورتوای پیغمبر علیه السلام الله یفتیکم فی الکلاله الله عز وجل فتوا درکې تاسو لره فی الکلاله د کلاله په ارتباط انی مرئون چې دا داس یو کس دی هلکه چې وفات سوی وي لیس له ولد چې دلر اولاد فاتنوي وله اخت او دلر یو خور وي فلها نصف ما ترک نو دغه خور لره نیمه دی ما د هغه مال ترک چې د پرې ایښی دی وهو او دی به یرثها میراث وړي د خپل خور څخه ان لم یکن لها ولد کچیر نو دی خور لره ولد اولاد فإن كانت اثنتين كشير دوی فلهما الثلثان نو بیا د دوار د فار دو سلسدي مما ترك لها مال نه چپری شي وإن كانوا إخوة ورجالا ونساء وإن كانوا كشير وإخوة ورنا رجالا ونساء نارینه او ښځینه فللذکر مثل حظ الانثیین نو بیا نارینه لره مثال د دوه حصو د ښځو دي یبین الله لكم بیانوی الله عز وجل لكم تاسو لره ان د فارد دی تضلوا چې تاسو گمراه نشئ والله بكل شيء عليم الله عز وجل بكل شيء فهر شبان عليم فرعلم لرم کیلی یستفتونک دا د میراث یو بل مسله بیانې چون کې د دې صورت د شروع څخه او د دې ترپایه پوری په مختلفو مقاماتو کې د میراث موضوع راغله یواري په شروع کې راغله بیا په مابین کې راغله بیا د دې په پای کې راغله مفسرین لیکلي دي چې د دې بنیادی وجه دا ده چې د میراث حکم ډیر مهم دی په شریعت کې او په دې کې ډیر ظلم او ناانصافي سوی او دا چې د قیامت په دې کې خلک کمزوري کوي نو ځکه د اهمیت د فار الله تعالی د دې صورت په اول او مابین او په اخر کې ذکر یو خدای د میراث مسله ډیره مهمه ده او په موږ کې د میراث مسله انتهایی کمزوري یو واری خو اول د واره میراث تقسیمیږي نه بیا چې تقسیمیږي څو کلونه بعد تقسیمیږي چې د جنجال او فتنو څخه بیا ډک یستفتونک دوی ستاسو فتوا غواړي ستاسو فتوا غواړي د کلاله په ارتباط باندې چې کلاله په شریعت کې څه حکم لري قل ورتوای پیغمبر علیه السلام الله یفتیک فی الکلاله الله عز وجل یفتیکم فتوا درکې تاسو لره فی الکلاله فکلاله کلاله هغه کس نری یا ښځې ته وایي چې وفات سي او د فروع او اصول څخه څوک پاتې نه یعنی نه پلار نه مور پاتې وي او نه اولاد څوک پاتې یا ورور پاتې وي یا یو خور پاتې دغه تکلاله وای نو اوس چې کله یو څوک وفات سي پلار او مور نه پاتې اولادونه و نه لري نو بیا یې په دغه صورت کې یو خور پاتې دی خور ته نصف د میراث ورکول کیږي دا د میراث څخه د هغه حصہ نیمه حصہ کیږي لیکن هو دا په هغه صورت کې چې دا د خور دا یا عینی خور وي او یا علاتی خور عینی خور هغه خور ته ویل کیږي چې په مور او پلار دواړه شریک او علاتی هغه ته وایي چې واځي په پلار باندې شریک اخیافی خور د دې څه وتلې نو په دغه صورت کې نصف دې ته ورکول کیږي کله چې د عصبات څخه نور څوک پاته مثلا ناکای پاته وي یا بل داسې څوک نو باقی حساب د میراث د قانون مطابق هغه عصبات ته ورکول کیږي که هغه څوک پاته نه و د رد د قانون مطابق دوباره دغه نصف بیرته پر دی باندې ردیش الله تعالی فرمایي قل الله یفتیکم فی الکلاله ورتوای پیغمبر علیه السلام الله تعالی یفتیکم فتوا درکوي تاسو لره فی الکلاله د کلاله په ارتباط دا کلاله هغه څوک دی چې اولاد نه لري او مور پلار هم نه لري نو ته په جواب کې ورته وایا ان امرؤن چې دا کلاله یو کس دی هلکه چې وفات شوی وي لیس له ولد شاغلر اولاد فاتنوي یعنی مور پلار هم لري وله اخت او ده هغه د فار اخت یو خور وی یا عینی یا علاتی فلها نو د خور لره نصف نیمه دی ما ده هغه ترکه چې د پرې شي وي که څوک د عصبو څخه وونو میراث به باقی هغه تور کول کیږي کنه د رد مسلې مطابق دوباره دې تور کول کیږي دا باقی نصف دا په هغه صورت کې کدی وفات خور پاتو
او که خور وفات شوی و بیا ورور پاتو نو بیا په هغه صورت کې هم قانون دادی وهو يرثها او دی به میراث وړي د دې څخه وهو او دی خپل يرث میراث وړي ها د دې څخه ان لم يكن لها ولد کدی لره بیا اولاد نو پات سوی بیا دی دا میراث جنې وړي کاغه لره پلار او مور او اولادونه نو فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان کچيري دوی خوندې فاتوي فإن كانتا کچيري وي اثنتين دوی خوندې یا تر دوه زیاتې په شریعت کې د میراث او د وصیت په قانون کې جمع دوه او تر دوه زیات ته استعمالي وإن كانت اثنتين کچيري وي دوی یا تر دوه زیاتې فلهما الثلثان نو بیا دوی دواړو لره دوه ثلث ورکول کېږي یعنی مال به پر درو حصو تقسیمیږي د مثال په توګه ټول مال به موږ راواخو پر شپږ حصو به تقسیم څلور به یې د خوندو ته ورکو هغه دوی به دوی تور پاتې شي فلهما الثلثان نو بیا دوی دواړو لره دوه ثلث دي مما د هغه څه ترکه چې پرې ایښي دي دا میت باقي حصه چې ده هغه به پر عصبو باندې که اکا موجود وي یا بل داسې په عصبو کې موجود وي هغو ته ورکول کېږي کنه د رد مسئله مطابق بیرته دا باقی پر دی غدو خوندو باندې تقسیمیږي وان كانوا اخوه کچيري و ورونه رجالا ونساء سړی او شذي دواړي فاتوي امه ورونه درلودل او هم خوندي دا جنې فاتوي یاد دي شذي ته او یاد دي سړی یعنی چې څوک فاتسوي وي نارینه یا شذینه اولاد نوی فاته او نه مور پلار وي باقی ورثه موجوده وي نو بیا قانون ده لذکر مثل حظ الانثیین جاری کیږي مثلا چې هر نارینه د دوه شذو څونه حصہ ده یو نارینه هغه اندازه حصہ وړي وان كانوا اخوه الرجال ونساء کچيري وهغه ورونه رجال ونساء سړي ونساء او شذي فللذكر مثل حظ الانثیین نو بیا نارینه لره په مثل حظ د حصې الانثیین د دوه شذو دي يبين الله لكم بيانوي الله عز وجل لكم تاسو لرا الله تعالی بیانوي تاسو لرا د دین خبري اند دې د فار تضلوا چې تاسو گمراه نسي یعنی دا د دې د فار الله تعالی تاسو ته بیانې چې تاسو په ناپوهي کې واقع نس او په جهالت او ناپوهي کې تاسو د بل حق نه خوري او شرعي مسله درڅور کړی والله بكل شيء عليم والله على عز وجل بكل شيء عليم په هر شی باندې کامل علم درلودونکی دی الله تعالی د په هر شی باندې پوره علم دی نو د احکام په مصلحتونو باندې الله تعالی خبر دی او د خپل مصلحت مطابق پر تاسو باندې احکام را نازلې صدق الله العظیم